بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې څلورم نمبر سبق ته ان شاء الله العزیز. نن به موږ سوره فاتحه وایو. دا سورت چې کنه سورت دا مضاف ته دا لږ تاسو ځان سره دا کم طلبا دي هغې لږ په دې ځان پوهه کوي. سورت مضاف ته او دا الفاتحه چې دا مضاف الیه دی. مضاف الیه ٹھیک شو جی، دا مضاف الیه دی. او همیشه لپاره د سورتونو نمونه مضاف الیه راځي. حاجی نو موږ وایو سوره فاتحه، سوره فاتحه، سوره الفاتحه. ٹھیک شو. دا مکی سورت ته مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دې کې آیاتها 7 او آیاتونه دي، او آیاتونه دي او ورکوعها واحده چې او یو رکوع ده پکې، یو رکوع ده او او آیاتونه دي پکې، او آیاتونه دي. یعنی اکثر دا چې کوم شافعیان دي هغه وایي چې یاره بسم الله الرحمن الرحیم سره او آیاتونه دي. او زمونږ د احناف په نسبت باندې الحمدلله رب العالمین یو آیات شو، الرحمن الرحیم دویم آیات شو، مالک یوم الدین دریم شو، ایاک نعبد و ایاک نستعین څلورم شو، اهدنا الصراط المستقیم پنځم شو، صراط الذین انعمت علیهم دې ځای پورې دا شپږ آیاتونه شو، او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پورې دا او آیاتونه شو. صحیح دی جی. نو نن به ان شاء الله موږ صرف د دریو آیاتونو ترجمه کوو. سوره فاتحه چې ده کنه ترتیب عثماني مطلب دا دی چې تلاوت کم ترتیب دی کنه چې کم حضرت عثمان رضی الله عنه کم مصحف تیار کړو دا اوس چې نن سبا موږ کم قرآن پاک کې سبق وایو نو د قرآن پاک ته ترتیب عثماني ورته وایي، یا دې ته وایي د قرآن پاک د تلاوت ترتیب. د قرآن پاک د تلاوت ترتیب دا دی چې اول به الحمد وي، بیا به هغې نه پس الف لام میم وي، بیا به پسې سوره آل عمران وي. دې ترتیب باندې به ځې. نو دا د قرآن پاک دغه ترتیب دی د تلاوت ترتیب بیل وي او د نازلېدو ترتیب بیل وي. یعنی نازل شوی په دې ترتیب باندې نه وي، په کوم ترتیب باندې چې موږ تلاوت کوو په دې ترتیب نه وي. په دې کې بعض سورتونه دي هغه پوره آیت نازل شوي دي، بعض چې هغه کې یو آیات دوه آیاتونه داسې نازل شوي دي، درې آیاتونه پکې نازل شوي دي، رکوع پکې نازله شوې ده. نو سوره فاتحه چې ده نو دا د ترتیب عثماني یا د تلاوت په ترتیب باندې دا د اول نمبر دی، ایک نمبر. اول مونږ به ایک نمبر باندې به مونږ چې قرآن پاک شروع کوو نو الحمدلله رب العالمین دا سوره فاتحه به وایو. ټیک شو جی. بله خبره په دې کې دا ده چې زمونږ د علمي انداز کې وایي یاره د سوره فاتحې چې کوم ترتیب دی دې ته ترتیب توقیفي وایي. توقیفي مطلب دا دی موقوف علی السماع. لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه اوریدلی دي چې یاره دا صورت نه دا صورت اول ولیکئ، دویم ورپسې دا ولیکئ، دریم ورپسې دا صورت ولیکئ، څلورم ورپسې دا ولیکئ. نو نبی علیه السلام چې صحابو ته کوم ترتیب ښودلی دی، کوم ترتیب، نو هماغه ترتیب باندې سوره فاتحه اول راغلی ده. ٹھیک شو جی. نو صحابه ته نبی علیہ السلام هم سوره فاتحه اول ویلی وه چې یاره تاسو اول سوره فاتحه وایئ، بیا داسې سوره بقره وایئ، بیا ورپسې سوره آل عمران وایئ، سوره نساء ورپسې وایئ، سوره مائده وایئ، په دې ترتیب باندې وایئ. نو نبی علیہ السلام نه صحابه دغه ترتیب باندې اورېدلي دي. نو دې ته ترتیب توقیفي م وایي، ترتیب عثماني م ورته وایي، او ترتیب تلاوت هم ورته وایي چې د تلاوت ترتیب دا دی چې اول به موږ قرآن پاک تلاوت شروع کوو، اول به سوره فاتحه شروع کوو. ٹھیک شو جی. او ترتیب نزولی چې کله دا نازل شوی په کوم چې څو نمبر باندې دا نازل شوی دی. نو اول چې اول سوره علق په 13مه سپاره کې اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق دا نازل شوی دی. 15 آیاتونه اول دا نازل شوی دي. بیا د هغې نه پس سوره مزمل نازل شوی دی، بیا ورپسې بل یو سورت نازل شوی، بیا ورپسې سوره مدثر نازل شوی دی، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. د سوره مدثر نه پس بیا سوره فاتحه نازله شوې ده، او د دې سوره فاتحه نه پس بیا سوره لهب نازل شوې، تبت یدا ابي لهب وتب. نو دغه بیا نازل شوې. نو دا خو ترتیب نزولی او ترتیب عثماني. ترتیب عثماني مطلب دا دی چې کم د تلاوت ترتیب دی. مونږ قرآن پاک شروع کوو نو له کوم ځای نه شروع کوو؟ اول د الحمدلله رب العالمین نه شروع کوو، بسم الله وایو، بیا الحمدلله رب العالمین شروع کوو، داسې ورپسې بیا ځو. او ترتیب نزولی چې یاره د اسمانونو نه دا په 100 نمبر باندې نازل شوی دی، دا هغه 5م نمبر دی، د نازلېدو ترتیب 5م دی. ٹھیک شو جی. بله سوره فاتحه چې ده کنه سوره فاتحه د دې ډېر نومونه دي. یو خو د سوره الفاتحه، سوره الفاتحه. ٹھیک شو جی. یعنی فاتحه معنا ده کولاوونکې،
نو دا کلاوون کې صورت ته مطلب دا چې د دین د قران چې کلاو کې نو سوره فاتحه د دین به شروع کې یا ابتدا کون کې یا شروع کون کې صورت ته نو دا سوره الفاتحه هم ته وایي بل دې صورت ته فاتحه الكتاب هم وایي فاتحه الكتاب یعنی د کتاب شروع کون کې صورت د کتاب نه د کتاب شروع کېدون کې صورت چې د دین موږ شروع کوو خو بیا د دې صورت چې کوم تفسیر بیزاوی دی نو بیزاوی شریف په بیزاوی شریف کې د سوره فاتحه 15 نمونه ذکر شوی دي او که 36 نمونه دي شپږ نمونه نو سوره فاتحه ډیر نمونه دي یو مشهور سورت نوم چې ده سوره الفاتحه ده بیا دیم ورپسې اورا فاتحه الكتاب اون دې سورت ته سوره فاتحه ته ام الكتاب هم وایي ام القران هم ورته وایي دته کنز هم وایي کنز خزانه ته وایي چې دا یو لویه خزانه ده ٹھیک شو دته وافیم وایي دته کافیم وایي سوره الاساس هم ورته وایي او د مشهور نوم سوره الفاتحه ده او سوره الشفاء ورته وایي سوره الشفاء یعنی د هر مرض شفا الله پاک په سوره فاتحه کې خیره د مرګ نه علاوه د کوم سیز د پارم چې ته سوره فاتحه نن سوره فاتحه چې دا درېزل بسم الله الرحمن الرحیم سره او په هغه مریض باندې دم کې چې د مرګ نه علاوه نن قسم مرزونه لا علاج مرزونه د کینسر مرزونه الله جل جلاله سوره فاتحه تلاوت سره ختمای ٹھیک شو نو دا خو ما تاسو د دې فضایل بیان کوم بل فضیلت دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې سوره فاتحه دا تاسو لولای هر وخت لولای او دا په خپل مرزونه باندې دموي په دې خپل مریضان هم دموي ها دا د دې اوس چې کوم د سوره فاتحه چې کوم دغه ډیره شان نزول ووري دا څنګه نازل شوی او کله نازل شوی او دا څه واقعه چې دا نازل شوی نو حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دوی روایت کوي روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبوت نمخ کې نبوت ورته نو ملو شوی د نبوت نمخ کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په خپل نبی علیہ السلام فرمایل چې کله به زه د ځنګل طرف ته تلم خوشي بیابان دشتو طرف ته بتلم کنه نو ما ته وی یا محمد ودا یو आवाज به مې اوریدو تاسو خاموش आवाज به مې اوریدو یا محمد نو نبی علیہ السلام فرمایي زه به او یریدم غبراو بشم نو زه واپس به زه ترالم او سو زل الله سره داسې وشو نبی علیہ السلام فرمایي او بیا د حضرت خدیجه رضی الله عنها د ترزویو ورقه ابن نوفل ورته داغه نومو هغه د تورات او د انجیل لوی عالم او هغه به خلکو ته داسې حالات به پیراله نو داغه تعبیر به ورکول یا خوبونه ورته چاوي نو داغه تعبیر به ورته بیانو نو دا نبی علیہ السلام ورغه ورقه ابن نوفل هغه وخت نبی علیہ السلام باندې وحی نه نازل شوی او نه ورله دغه راغلو دا اقرا بسم ربک الذی دا آیاتون نو نازل شوی نو د دې شان نزول د سوره فاتحه لاره چې کله بیا ورقه ابن نوفل نبی علیہ السلام ورغه هغه د تورات او د زبور د تورات او د انجیل لوی عالم په هغه زمانہ کې او ډېر پوه انسانو او ډېر عاجز او ډېر خيار سره نو هغه چې کله نبی علیہ السلام ورغه نبی علیہ السلام ورته او فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما داسې سو زر په خپل سترګو لیدل او ما په خپل وګونو واوریدل چې کله زه د څنګه یا دشت بیابان طرف ته ځم نو ما ته څوک आवाज کوي یا محمد نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ورقه ابن نوفل وی اے محمد ابن عبد الله و تاسو دا څه وکړي چې دې ځل کله تا ته आवाज وکړي نو ورېږي بنو هغه ته وګوره او غوږ ورته کېده چې دا څه ماجرا ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینه پس بیا چرته لاړو دغه ځنګل طرف ته دشت بیابان طرف ته نو بیا چې کله ورته یا محمد आवाज شو یا محمد आवाज نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورا داغه طرف ته متوجه شو وی نبی علیہ السلام فرمایي لبیک چې نبی علیہ السلام ته आवाज شو یا محمد نو نبی علیہ السلام ول جواب ورکړ لبیک زه حاضرم حکم کوي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ما د سرو زرو یو تخت ولیدو چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړند دی او یو نورانی چهره والا انسان په دې باندې ناست دی یو نورانی چهره والا کس په دې تخت باندې ناست دی او د سرو زرو تخت او د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړند دی نو نبی علیہ السلام فرمایي وای بیا ته ما تاسو کو چې تاسو کې وای ما ته جبرئیل علیہ السلام او ما ته چې ما پسې وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو نبی علیہ السلام فرمایي ما پسې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله و دا مې پسې ویل
وی بیا راته وایي چې الحمدلله رب العالمین ووایه. جبریل علیه السلام وایي وی ما ورپسې الحمدلله رب العالمین ووایي. بیا الرحمن الرحیم وی ما ورپسې الرحمن الرحیم ووایي. بیا راته وایي مالک یوم الدین وی ما ورپسې مالک یوم الدین ووایي. نو پوره صورت ولا ضالین پورې راته همداسې ووایي. نو بیا د هغې نه پس خو دا یاد وساتئ، ګورئ دا اوله وحی نه وه، دا صرف ورته جبریل علیه السلام کلمه شهادت وفرمایل او بیا ورته را سوره فاتحه پورا تلاوت کړه. ٹھیک شو جی. نو دا د سوره فاتحه شان نزول. بل د دې صورت نه دی، صورت د دې ډېر نومونه دي، ما خو تاسو ته وی کافیه، فاتحه الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، کنز، وافیه، کافیه، اساس. خو یو نوم دی السبع المثانی. السبع المثانی مطلب دا دی چې دا دو ځل نازل شوی. بعض علما وایي چې دا 2 ځل نازل شوی، یو ځل په مکه مکرمه کې، یو ځل مدینه منوره کې. خو بعض علما وایي چې د السبع المثانی مطلب دا دی چې دا بار بار تلاوت کیږي د دې. لکه اوس 2 رکعاته نفل کې کنه، نو په اول رکعت کې سوره فاتحه دی ویل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا ضالین پورې. نو چې بیا ته بل رکعت ته پاسې نو بیا به هم دغه سوره فاتحه وي، او که 4 رکعت مونځ کې نو بیا په دې کې 4 ځل دا سوره فاتحه ویل کېږي. نو سبع المثانی مطلب دا دی چې بار بار تلاوت کېږي د دې. ٹھیک شو. نو بار بار دهراویږي، نو دا صورت هم بار بار دهراویږي. ٹھیک شو جی. نو دا خو ما تاسو ته د دې سوره فاتحه باره کې لږ فضایل بیان کړ، لږ مې درته شان نزول بیان کړ، لږ مې درته د دې نمونه بیان کړ. او سوره فاتحه چې ده که نه یاد وساتئ د ټول آسماني 104 آسماني کتابونه نازل شوي. دا 4 پکې غټ غټ کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، او دا 100 پکې صحیفې دي. نو د دې ټولو کتابونو د 103 د 103 کتابونو نچوړ او خلاصه هغه قرآن شریف دی، قرآن پاک دی. او بیا د ټول قرآن پاک خلاصه هغه سورة الفاتحه کې ده، سورة الفاتحه کې. او بیا د ټول سورة الفاتحه خلاصه چې ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم کې ده. او بیا د ټول بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه په دې با کې ده. با د بسم الله په شروع کې دا کومه بی ده کنه، په دې بی کې د ټول قرآن خلاصه ده، د ټول سوره فاتحه خلاصه ده، او د ټول قرآن خلاصه سوره فاتحه ده. د ټول آسماني کتابونو خلاصه قرآن پاک دی، د ټول قرآن پاک خلاصه سوره فاتحه ده ولا ضالین پورې، الحمد نواله ولا ضالین پورې. بیا د ټول سوره فاتحه خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم ده، دا بسم الله ده. او بیا د ټول بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه هغه با ده. با نو علما فرمایي وایي د با معنی ده ملاول، یو ځای کول، رانږدې کول. ٹھیک شو دي. نو دا قرآن پاک چې ټول څومره دی کنه دا انسان الله ته رانږدې کوي، الله ته قریب کوي، الله سره ملاوي. څومره د الله نافرمانه دي هغه د قرآن تلاوت کوي، نو دا الله ته نږدې کیږي، د دې الله سره تعلق جوړیږي. نو سوره فاتحه چې دا ټول قرآن پاک دا انسان الله ته نږدې کوي. ٹھیک شو دي. او کوشش وکړو چې مونږه دا ترجمه چې دا ان شاء الله صحیح طریقې سره یادو. زه به کوشش کوم علمي خبرې به درته پکې نه کوم، علمي بحث به نه کوم، دا به زه د عوام هم ته فایده حاصلوي او مونږ ته هم فایده حاصلېږي، علما او طلباو ته هم ته فایده حاصلېږي. کوشش به زما دا وي چې آسان خبرې پکې کوم، او کم صیغې پکې کم استعمالېږي هغه پکې یو نیم بحث به د هغې کوو. نو اوس مونږ وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. د دې درو آیاتونو به لفظي ترجمه مختصر تفسیر کو. نو ګورئ الحمد کې نه یو دا ال دی، ال، او بل دا حمد دی. نو دا ال معنی دا ټول په ټول، یا تمام په تمام. ٹھیک شو. یا داسې به هر یو. نو دا الحمد دا الف لام چې دی کنه، نو دې ته علمي اصطلاح کوي یاره دا الف لام استغراقي دی یا دا الف لام جنسي دی. بس نور خبرې ورته نه کوم. استغراقي څه ته وایي، جنسي څه ته وایي، عهد خارجي څه ته وایي، عهد ذهني څه ته وایي، هغې باندې طلبا او علما پوهېږي. خو صرف د عوامو دپاره دومره تویم چې دې الف لام ته یا استغراقي وایي یا ورته جنسي وایي. ټیک شوه. خو د دې الف لام معنی ده ټول. او حمد تعریف ته وایي، حمد تعریف ته وایي، یا حمد ثنا ته وایي، ثنا، یا د حمد ستاینې ته وایي، ستاینه. ٹھیک شو. نو د چا تعریف کول
تعریف دې ته حمد وای. حمد نو ګورئ ټول تعریفونه دنیا کې چې ته د چا تعریف هم کې هغه په اصل کې د الله تعریف دی. ځکه کته د یو قابل انسان تعریف کې کړه چې ماشاءالله دا ډېر تکړه دی، دا ډېر قابل دی، دا د سره ډېر علم دی، نو دا په اصل کې دله دا کمال، دله دا قابلیت، دله دا علم، دله دا هوښیارتوب، دله دا چالاکتوب چا ورکړی دی؟ الله ورکړی دی کنه. نو تا چې د یو طالب یا د یو عالم تعریف وکړو دا تا په اصل کې د الله تعریف وکړو. نو او لله چې دی کنه الحمد معنا د ټول تعریفونه، ټول ثنا صفتونه، ټول ستاینې، ټول د ټولې دنیا څومره تعریفونه چې دي، څومره ستاینې چې دي، څومره ثناګانې چې دي، دا ټول لله د الله دي، دا ټول د الله دي. ته چې د چا تعریف هم کې دا ته په اصل کې د الله تعریف کې. نو د لله معنا ده دا یو دي کې دا لام جاره دی، دې ته مونږ وایو لام جاره، لام جاره، ٹھیک شو. او دا الله چې دی کنه دې ته مونږ مجرور وایو، مجرور. ډېر بس په کې نه کوو، د سیونم خبره وکاو. نو د لام جاره معنا د دپاره، دپاره، یا د معنا دو اردو کوي کا، یا عمدگی اردو دا کے لیے، ٹھیک شو. خو موږ د پښتو استعمالو. د لله معنا د لام جاره معنا ده، او دا مجرور لفظ الله دی، الله جل جلاله. نو دا لله معنا ده الله د پاره. الحمد ټول ثنا صفتونه، ټول تعریفونه، ټول ستاینې لله د الله دي، د الله جل جلاله دي. ٹھیک شو. د کم الله رب العالمین. رب چاته وای؟ پالون کی ته وای چې هغه مونږ پالي، زمونږ پرورش کوي، زمونږ پالي. د ټولې دنیا مخلوقات الله پالي، د ټولې دنیا د ټول عالمونو پالون کې څوک دی؟ پالون کې پرورش کوون کې څوک دی؟ د الله جل جلاله ذات دی. ٹھیک شو. نو رب معنی پالون کې، پالون کې ٹھیک شو. یا داسې د ټولې دنیا د انسانانو د مخلوقاتو پالون کې څوک دی؟ د الله رب العزت ذات دی. د ټولې دنیا د انسانانو د ټولو مخلوقاتو پرورش کوون کې څوک دی؟ پرورش کوون کې. د رب معنی سره پرورش کوون کې. او د ابتدا نه واله داسې په ترتیب باندې د هر مخلوق تربیت کوي، تربیت کوون کې، پرورش کوون کې، پالون کې. دا څوک دی؟ یو د الله ذات دی. نو الحمد کې چې کوم د الف لام دی د معنا نه ټول، او حمد معنا تعریفونه، ټول تعریفونه، د ټولې دنیا ثناګانې، د ټولې دنیا تعریفونه لله د الله دي، د ټولې دنیا تعریفونه، ثناګانې، ستاینې دا د الله دي. او د کوم الله؟ رب العالمین. رب معنا چې پالون کې دی، پرورش کوون کې دی. العالمین د ټولو جهانونو. عالمین چې دی کنه د عالم جمع ده، د عالم جمع سره عالمین. او دې ته مونږ وایو جمع مکسر، جمع سالم، جمع مذکر سالم. دې ته جمع مذکر سالم وایي. عالمین معنی ده د ټولې دنیا عالمونه، یعنی ټول عالمونه. عالمین چې دی کنه عالمین په دې کې یو عالم او عالم اولوي. الله پاک رب العالم نه دی، رب العالمین دی. ګوره یو عالم انسانان دي، دا انسانان یو عالم دی. جنات دا دویم عالم شو، فرشتي دا دریم عالم شو، نور دا څلورم عالم شو، او سپوږمۍ دا بل عالم شو، ستوري دا بل عالم شو، ځنګلونه بل عالم شو، زناور بل عالم شو. دغه شان نباتات، جمادات، دا ټول شیزونه چې دي دا ځان له یو عالم دی. ٹھیک شو. نو بعض کتابونو کې راځي چې الله پاک اتل زرا عالمونه پیدا کړی دي، اتل زرا مخلوقات پیدا کړی دي. نو هر مخلوق ځان له یو عالم دی. بعض کتابونو کې راځي چې 2 لک مخلوقات دي. نو هر یو مخلوق ځان له یو عالم دی. نو ګوره د هر عالم، د هر مخلوق پرورش کون کې څوک دی؟ تربیت کون کې څوک دی؟ پالون کې څوک دی؟ ساتون کې څوک دی؟ الله رب العزت. نو ټول تعریفونه لله د الله دي. د کوم الله؟ رب العالمین چې کوم رب العالمین دی، د ټولو جهانونو پالون کې دی.
الحمد ټول تعریفونه ټول ثنا صفاتونه لله د الله دي. رب داسې الله چې هغه رب دی پالون کې دی پرورش کوونکی دی العالمین د ټولو عالمونو د ټولو مخلوقاتو. په دې امید ده تاسو پوه شوئ. نو الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه او ثناګانې ستاینې صفتونه لله د الله دي. کم الله چې رب العالمین دی رب العالمین رب دی د ټولو عالمونو پالون کې دی د ټولو عالمونو پرورش کوونکی دی د ټولو مخلوقاتو. عالمین معنی مخلوقات ټول مخلوقات. ٹھیک شو. نو عالمین دا د عالم جمع ده عالم مخلوق ته وایي او چې د عالمین معنی واخلي مخلوقات. ٹھیک شو جی. دا خو زمونږه د الحمدلله رب العالمین د یو آیات مختصر تفسیر او ورسره مختصر لفظي ترجمه. ها الرحمن الرحیم. الرحمن معنی ډیر مهربانه. الرحمن معنی سره ډیر مهربانه ډیر رحم کوونکې دې ته موږ وایو دا د مبالغې صيغه ده د مبالغې یعنی دې کې د زیاتوالي معنی ده. نو الرحمن معنی ده چې په دنیا او آخرت یعنی په دنیا کې په ټولو باندې مهربانه په کافر مهربانه په مسلمان مهربانه. ګور کافر د الله نافرمانی کوي خو الله په مهربانه دی بیا مول الله رزق هم ورکوي او د کوي را پاسې صحت هم ورکړي او هر قسم نعمتونه ورکړي وي. او مسلمانم الله مهربانه دی رحمان. نو رحمان ذات د الله ذات دی چې مسلمان کاغه تهجد گزار دی کاغه تلاوت کوونکی دی کاغه ډاکو دی کاغه غل دی کاغه قاتل دی کاغه هر څه دی خو الله په بیا مهربانه دی. دنیا کې هغه رزق هم ورکوي هغه او د کوي هم را پاسې الله پاک صحت هم ورکوي الله پاک ټول نعمتونه ول ورکوي د الله هوا هم استعمالوي د الله اوبه هم استعمالوي د الله رزق هم استعمالوي. نو الرحمن معنی ډیر مهربانه په هر چا مهربانه. ٹھیک شو. په دې تاسو امید ده پوه شوي. دا الرحمن څه معنی ده چې په هر چا مهربانه ډیر مهربانه. الرحمن کې 15 حروف دي 15 او الرحیم کې 4 حروف دي 4. نو رحمان کې 15 حروف دي. نو مطلب دا دی چې کوم لفظ کې حروف ډیر وي نو دا هغه معنی هم ډیر وي. ٹھیک شو. نو رحمان کې دا مهرباني ډیره ده په هر چا مهربانه دی. او رحیم کې کنه رحیم معنی دا چې نو موږ دا الرحمن معنی کو چې عام مهربانه په هر چا مهربانه. عام معنی دا عام چې مسلمان کافر نافرمان فرمان بردار تهجد گزار بزرگ ولی په هر چا باندې مهربانه. ٹھیک شو. او الرحیم معنی چې خاص مهربانه. الرحمن معنی دا عام مهربانه. وایي کنه الرحمن څه معنی عام مهربانه. الرحیم څه معنی خاص مهربانه. چې الرحیم معنی خاص مهربانه. الرحمن معنی عام مهربانه او الرحیم معنی خاص مهربانه چې الله جل جلاله خاص مهربانه وي په آخرت کې به الله خاص مهربانه وي. په چا باندې صرف په مسلمانانو به مهربانه په کافرو به مهربانه نه. د کافرو لپاره به عذاب الیم وي د کافرو لپاره به جهنم وي او صرف په عام خاص مهربانه وي په مسلمانانو په مؤمنانو باندې. نو الرحمن معنی چې عام مهربانه په دنیا کې عام مهربانه او الرحیم معنی چې په آخرت کې خاص مهربانه خو خاص په چا باندې په مؤمنانو باندې. او الرحمن معنی چې عام مهربانه په دنیا کې. الرحمن د دنیا لپاره دی الرحیم د آخرت لپاره دی. الرحمن معنی چې په دنیا کې په مسلمان کافر په ولی بزرگ په نافرمانه قاتل په هر چا مهربانه هر چا رزق ورکوي هر چا باندې شفقت کوي. او الرحیم معنی چې په آخرت کې به مهربانه وي او خاص مهربانه وي عام به مهربانه نه وي. د الله پاک مهرباني به په آخرت کې خاص وي. د الله پاک مهرباني به په آخرت کې خاص وي مؤمنانو لپاره چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي د قرآن تابعداري کړې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ژوند تیر کړی وي د الله فرمانبرداري کړې وي د الله احکامات پوره کړې وي نو هغه مؤمنانو لپاره به الله پاک خاص مهربانه وي. ٹھیک شو. ها اوس وی مالک یوم الدین. مالک ته وایي مالک چاته وایي مالک ته وایي. نو دا ګور دا مالک چې کنه دا اوندا څنګه لیکل کېږي په دې مين باندې کړه زبر دی
داسې لیکل کېږي. او مالک چې دی کنه الف سره هم لیکل کېږي. دا ما ځان لکه او دا لیک ځان لکه مالک داسې هم لیکل کېږي. خو قرآن پاک کې په دې کله زبر سره دا الف چې دی کنه نو دا اوس چې دا کوم پروت زبر دی نو دا چې کله دا پروت زبر چې کله ته ودرې کنه نو دا الف ته په میم باندې راوستو کله زبر کې نو دا به داسې مونږ وایو مالکی. مالک معنی دا بادشاہ حکمران مالک. ٹھیک شو نو مالک ته مالک الله جل جلاله حقیقی مالک ته د دنیا کې حقیقی مالک ته. او یوم چې دا کنه یوم دا ورځ ته وای. یوم څه ته وای ورځ. یوم څه ته وای ورځ ته. ٹھیک شو لکه خلک وای کنه یوم کشمیر دی نن یا یوم سیاده یا داسې نور وای یوم قائد اعظم دا یا یوم پاکستان دا داسې یوم وای کنه نو یوم په حقیقت کې ورځ ته وای. او الدین څه ته وای الدین دا د قیامت ورځ د بدلې ورځ د جزا ورځ بدلې ورځ یا د جزا ورځ ٹھیک شو او یا چې د قیامت ورځ قیامت ٹھیک شو نو الدین نه مراد دلته قیامت ته د قیامت په ورځ با د قیامت د ورځې مالک ته مالک یوم الدین دا مالک مضاف ته دا مضاف ته مضاعف او دا یوم چې ده کنه یوم دا مضافله مضاف ته مضافله د دې مالک د لپاره مضافله ده او بیا دا الدین د لپاره مضاف ته مضاف او دا الدین چې ده دا مضافله ده مضاف الیه. ها اوس په موږ څنګه معنا کوو مالک یوم الدین مالک بادشاہ ته وای مالک ته وای حکمران ته وای او یوم چې دا ورځ ته وای او دین قیامت ته وای نو موږ د دې اخر نه معنا وکړو د قیامت د ورځې مالک دی د قیامت د ورځې مالک دی نو الله پاک به د قیامت پر صرف بادشاہي او مالکیت دا به صرف ملکیت دا به الله جل جلاله وي د قیامت پر ورځ به خاص مهربان خاص مالک هغه د الله ذات وي. دا د دنیا کې چې کومه د ټولې دنیا د هر ملک بادشاہ الله دی مالک هم الله دی. خدا د بیا دا مجازي بادشاہي د خلکو لا ورکړی دا د پاکستان یو کس لا ورکړی د افغانستان بل کس لا ورکړی د سعودي بادشاہي بل کس لا ورکړی دا نو دا عارضی بادشاہي دا. حقيقي بادشاہي په دنیا کې د ټولې دنیا د ملکونو بادشاہ حقيقي بادشاہ الله دی او په آخرت کې هم الله جل جلاله حقيقي مالک دی. او التکی دا عارضی بادشاہان بم نوي ټول انسانان با هغه به مملوک وي الله به مالک وي. ټول انسانان با هغه به عوام وي او الله به خاص بادشاہ وي. ٹھیک شو جی نو مالک یوم الدین معنا د قیامت د ورځې مالک دی. قیامت د ورځې مالک دی یا داسې وایا د بدلې د ورځې مالک دی یا داسې وایا د جزا د ورځې مالک دی. درې معنی کولای شي. ٹھیک شو نو مالک یوم الدین معنا چې ګوره الحمدلله ټول تعریفونه ټول ستاینې ټول صفاتونه او ټول ثناګانې دا لله د الله دی. ٹھیک شو دا کوم الله رب العالمین چې د ټول مخلوقات پالون کړي. ٹھیک شو نو بیا ټول ثنا صفاتونه د داسې الله لپاره دي چې کوم رحمان او رحیم دی. ټول ثنا او صفاتونه د داسې مالک د داسې بادشاہ لپاره دي چې هغه د قیامت د ورځې مالک دی. په دې امید ده تاسو پوه شوي نو دا ان شاء الله مضبوط یادوي. ما درته مختصر د دې تفسیر مو او شان نزول موږ درته بیان کو ترتیب عثماني باندې مې پوهه کوي ترتیب نزولي باندې مې پوهه کوي آیاتونه مې درته وی چې اوري او دا شان یو رکوع ده پکې دا او درته مې د دې نمونه مو چې د دې سوره فاتحه څومره نمونه دي او بیا مې درته د دې فضیلت هم بیان کو چې دې ته سوره شفا ځکه وایي چې د مرګ نه علاوه د هر مرض دپاره درې ځل دموا درې سوره فاتحه وایا او هغه مریض په دموا الله جل جلاله به پخپله بذات خود د دې سوره فاتحه په برکت سره هغه شفا ورکړي. د مرګ نه علاوه د کینسر د پاره د هر یو د لا علاج مرزونو لپاره شفا الله پاک په سوره فاتحه کې خیره. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ او کوشش په زما دا وي چې دا قشان ساده ترتیب پکې زه بیانوم او کوشش پتا سو مې کوي چې دا به مضبوط یادوي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس
راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.